بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 35 العادة محكمة. عرف او عادت به حکم جوړو باقاعده مسائلو کې به فیصله هم دا کوي چې کومه حکم په دایر کو نو عرف او عادت ته وګورو. بل تعبیری العادة تنزل منزلة اللفظ. عادت چې دا براکوزیږي په ځای د لفظ معنا داسې مطلب دا چې د څنګه چې لفظ ذکر شي و معنی ته اخلو دغه شان عرف او عادت کې چې د لفظ کومه معنا و اقا معنا باخلو داسې بیګنو کوی چې همدا لفظ ذکر شوی دی د دې معنی کم وضعي لفظ دی کوی ما غ ذکر شوی دی پوه نه شولې به د یو لفظ چې کومه معنی د پاره وضع شوی هغه لفظ ذکر شي هغه معنی مراد کیږي نه که عرف او عادت کې دغه لفظ نه بل معنی غسل شوله نو به چې کومه معنی ته خلګو یا دغه کم لفظ دی ومق ذکر شولو عرف او عادت په وجه. بل تعبیر دی العادة تجعل حکما فیصله کن به جوړیږي اذا خو یو شرط ذکر کوي ان شاء الله رسو براشي هغه ته اشاره کوي اذا لم يوجد التصريح بخلافها کله چې بخلاف تصریح نوي د عادت او دور په شرایطو کې بدل شي. وضاحت د الفاظ اول نمبر لفظ د عادت دی عاد يعود عودن د دوه معنی دي یو معنی د بار بار راتلل او بل معنی عود یو خاص قسم لرګي ته ویل کېږي خوشبودار دلته اوله معنی مراد د بار بار راتلل. فتح القدیر کې دي تيسير التحرير ابن الحمام رحمه الله کتاب دی العادة وهي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية. عادت چاته ویل کېږي هغه متکرر امر ته بار بار کیږي بغیر څه د عقلي وجې نه. همدغه شان شیخ احمد الزرقائی تعریف کړي هي الاستمرار على شيء یو کار باندې استمرار همیشگی مقبول للتبع السلیم چې دغه تبعی سلیم ته مقبول هم وي بار کیږي او عقل سلیم تبعی سلیم قبلیم والمعاودة الیه مرة بعد اخرى او هغه ته معاودت کیږي بار کیږي یو پیرا بل پیرا بهرحال عرف عادت چې دی عادت هغه کار ته ویل کیږي چې عقل سلیم یې قبل یو بار کیږي. د دې سره یو بل لفظ مل تاجل لفظ چې دی هغه عرف دی. عرف خپل معنی د پیژندل او اصطلاحي تعریفي مستقرة النفوس علیه په کوم شی باندې چې نفوس استقرار ونیسي بشهادت العقول د عقل د تقاضي موافق عقل هم دغه شان تقاضا کوي وتلقى الطبائع بالقبول او الطبائع چې دي هغه هم قبلي عقل هم تقاضا کوي طبيعت هم قبلي او نفس چې دی کنه هغه په قرار ونیسي به دې ته ویل کېږي عرف. عرف او عادت کې فرق دی ښه عرف خاص دی او عادت چې دی دا عام دی. خجی کله چې یو انسان د څه خارجي سبب په وجه لکه د منفعت په وجه یا د داخلي سبب په وجه لکه د محبت انتقام حیا وغیره په وجه باندې یو کار کوي نو دغه ته ویل کېږي عادت. کله چې یو انسان د عرف په وجه باندې د داخلي سبب په وجه یا د خارجي سبب په وجه یو عمل کوي او بار کوي دې ته ویل کېږي عادت. به چې کله د خلق تقلید شروع کی او دغه عمل شروع کی او بار کوي یا بل د تقلید نه علاوه د بلې وجه نه خلق د عمل شروع کی او بار کوي او اکثر خلک کم از کم شروع کی نو بهتر نه جوړ شي عرف. نو عادت د یو خارجي سبب په وجه یا د داخلي سبب په وجه یو سړی عمل کوي بار کوي د عادت وي به خلق د تقلید شروع کی یا د بلې څه وجه نه همدغه عمل کوي او بار کوي او اکثر خلک کوي نو بهتر نه جوړ شي عرف. نو عرف خاص دی او عادت عام دی. هغه دا چې د عادت اطلاق دا د یو خاص سړي
په عمل باندې کیږي چې بار بار کوي او یو طبيعي کار وي طبيعت موافق بار بار کیږي هغه ته ویل کیږي او که اجتماعي تور بار بار کیږي هغه ته هم ویل کیږي عادت پاتې شول عرف صرف د اخیری ته وي اجتماعي ته نو مصطفی الزرقاء مدخل الفقه کی فرمائی عادت جمهور قوم فی قول او فعل دور په تعریف کوي عادت جمهور قوم نه ویلې اور بصیر فرمائی ان العادة اعم من العرف عادت د عرف نام ده وجه لانها تشمل العادة الناشئة عن عامل طبيعي دم عادت ده هم دغشان والعادة الفردية وعادة الجمهور التي هي العرف درې وړو ته شامل دی اخیری ته عرف فعل دی فتكون النسبة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق پوهیږئ پی لأن العادة أعم مطلقا والعرف أخص إذ هو عادة مقيدة فكل عرف هو عادة عرف چې دی عادت دی وليست كل عادة عرفا لأن العادة قد تكون فردية عادت کله کله فردي نو بیا عرف نه برحال حقیقت کی عادت عام دی او عرف خاص دی البته د مصداق په اعتبار سره علامه شمی فرمای فقها چې فقهي احکام مرتب کړي او داغي مصداق عرف عادت جوړي نه به کې فرق نه کوي نو فرمای فالعادت والعرف بمعنى واحد عرف او عادت یو معنی مصداق په اعتبار سره وین اختلاف من حيث المفهوم اگر چې دا مفهوم په اعتبار سره بدل وي برحال عرف او عادت کې فرق دی نسبت د عموم او خصوص البته احکام د انطباق په اعتبار سره او د فقها او د استعمال په اعتبار سره به یو شی دی موږ ډېر اهم ماده ده بل لفظ پکې د محکمه اسم مفعول صيغه ده د دې معنی د حکم جوړول حکم معنی ثالث فیصله کون کې جوړول او د دې لغوي معنی د منع څوک چې حکم جوړ شي نو دواړه فریقین د ظلم نه منکې ځکه ورته حکم او محکم وي او کچري محکمه شي محکمه تشدید نه وي د فیصلې زی ته ویل کیږي دواړه معنی صحیح جوړیږي العادت عادت چې دا به حکم جوړیږي عادت چې دا به فیصلې زی مسائلو کې مفهوم د قاعده د فقهاو په نسبت باندې عرف او عادت یو دلیل شرعي دی او بغانو احکاماتو کې عرف او عادت چې دا کر آمد وي بغانو احکاماتو کې حتی چې عرف او د عادت په وجه باندې د زمانه په اعتبار سره احکام هم بدلیږي لکه رسو چې مادر روانه ده لا ينكر تغير الاحکام بتغير الازمان نوس یو مسله را له حکم به څنګه ولګو نو حکم او فیصله کون کې به عرف او عادت جوړ کو عرف او عادت وی چې څنګه حکم په ولګو وقشان بلګو لکه سړی وی قسم دې د بلانکی وکور کې به قدم نقدم نو لغوي معنی خو د صرف قدم کې خودلې اوس به عرف ته ګورو کوم معنی مراد ده نو عرف فیصله دا کی چې دخول ترنه مراد دی نو به تخلو همدغه شان بل ماده ور بصیر روانه د استعمال الناس حجه يجب العمل بها علامه شامی فرمای والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار وقود رسول مفتی کی و شرعي وقود کی او که تاسو زین کی من باول قاعده باول درس کی ویلو باول درس کی چې کمی پنځه قواعد دی ام القواعد ورته ویل کیږي باغی کی ودام وا العاده محکمه علامه سیوطی رحم الله د دې قاعده په باره کې فرمای اعلم ان اعتبار العاده والعرف رجع اليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة دوم ډیره دي چې هغه کثرت شمارل نه شو عرف او عادت کی عرف او عادت په غنو فقهي مسائلو کې رجوع کیږي دلائل د قاعده الله جل جلاله قرآن کې فرمایي خذ العفو نبی صلی الله علیه وسلم ته وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين عفو کوا ډېر اهمي جملې دي یو عفو کول وامر بالعرف
کوم خکاری که بچا خلګي که بد داغي امر کول. او درې معارض عن الجاهلین څوک چې بیزی لانجی مانجی کې یغونه راس کول. دې کې لفظ دی وامر بالعرف. عرف اگر چې لغوي معنی مراد ده هر هغه کار چې شریعت ادرس غني پاغي امر کوي دا معنی ده. موږ چوته نیکی وایو. نیکی چاته وایي؟ کم عمل چې شریعت جایز غني او ثواب پیغه ته نیکی وایي. نو وامر بالعرف دغه معنی ده. البته دومره ده چې بعضی افعال او اخلاق لکه خاص کر موږ وایو آداب چې دي آداب د دې تعلق د عرف سره وي. عرف کې چې کوم شي ادب او بس ادبي، عرف کې چې کوم شي بے ادبي او هغه بے ادبي. نو امر بالعرف معنا دغه شان احکام چې دي کوم عرف کې خلکو صحیح ګڼل او د شریعت خلاف نو وامر بالعرف پاغي امر کوا. بل دلیل الله جل جلاله فرمایي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. وربسي فرمایي على المولود له مولود له بلاري رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دغه زنانو کم چې ماشوم ته پي ور کوي کلا پنیکای کی او که طلاق ورته ملاو شوی داغو رزق داغو د کپړو بندوبست وکي بالمعروف. معروف معنی څه؟ دغه شان زنانو چې عام عرف کې کمی کپړی دي کم خوراک خرچه ده هغه شان دي کوي. عرف له اعتبار ورکو. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری حدیث ته ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه ولا يعلم. زت ترواله موقت علم نبي اسين راكي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تا د بار او سبچو د بار کافی کیږي معروف طریقه. معنا عام عرف کې د ماشومانو څومره خرچي د خزي څومره خرچي هغه عمره تراله. مساله الظفر کستا ذهن کی کنه او د دین استدلال له د چا په چا باندې حق وي قادرې چوري کې اونې ور کوي نو په پټه طریقه باندې انت اصول ولې شي. متقدمین ویل صرف جنس نه اصول ولې شي جنس حق. متأخرین وی بهرحال اصول ولې شي. بل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مكه. معتبر وزن د اهل مکه والده. ولې هغه وخت کې اهل مکه چې تاجران چې عام ته هغه وخت کې به تاجرو ناب تول په وزن سره کولو. ورپسې فرمایي والمکیال اهل المدینه. کیل چې دی کنه پیمانه د اهل مدینه والا معتبر دی. وجه څه اهل مدینه والا هغه باغونه زراعت پیشه خلکو باغونه ماغونه فصل به کرلو هغه بام تور باندې ناب کېدل په عام کېل باندې یو شکرې یو ډرام وغیرہ. مخکې راځي جی اثار د صحابه. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مسلمانان چې کوم شي خو غنیو دا قید ور سره ولګوا چې د شریعت خلاف نه د نس خلاف نه ابا حسن وی. مسلمانان وی دا شی ادب دی بس ادب وی. چا دا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب کړی دی. علامه ابن نجیم رحمه الله د علامه علی په حواله سره لیکي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرفوع حدیث ذکر کول په ضعیف سند سره نه ده ثابته. سید حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول له. بل کله چې موږ قدرت کې مسله ویلي د خزي او د خاون ترمنځ د کور په سامانونو کې اختلاف راشي یو ازمادي بل ازمادي گواهان هم نشته نو موږ مسله داسې ذکر کړې و چې کوم اشیاء د خزي مناسب دي به خزي او کوم چې د سړي دي هغه کې به منکر وي دغه قول به معتبري. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل لما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. سنن الكبرى للبيهقي. همدغه شان علامه ساغسی رحم الله عرف معتبرولو کې چې عرف معتبر دی د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا اصلي ذکر کړی دی داغه د عمل. هغه فرمای علامه ساغسی رحم الله والحاصل
أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من الاسم. أصله ما روي أن رجلا يوسلو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه د صحابه او بيد تابعين مفتي وکا تبوست کوي مجتهدو ويجي يوسلي نظر منل د بدني اوخي نو دا کولې شي چې غوا صدقه کی ورته د کمی قبيله سره تعلق دی ويجي د بني رباح سره تپوس کول کمی قبيله د دې لپاره کول چې دغه قبيله کې بدني اطلاق سره پوخي کیږي کنه بغام کیږي ويجي د بني رباح سره تعلق دی نو وي بني رباح خلق لا کلا غواګانی ساتل شروع کړی دي چې د بدني اطلاق وکي نرسي به دا تپوس کول کمی قبيله سره تعلق دی د دلیل د دې خبره دی چې هغه د قبيله عرف له اعتبار ور کولو. فرمای ان رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان صاحبا لنا اوجب بدنه افتجزئه البقره كافكيجي فقال مما صاحبكم كم قبيلين دي فقال من بني رباح فقال ومتى اقتنت بنو رباح البقره دا وکله دا ساتل شروع کړي انما وهم صاحبكم الابل مقصد دا صرف وخت اجماع. څلورم نمبر اجماع قرآن حدیث آثار د صحابه اجماع موسوعه فقهيه کویتیه کی دا لیکلي وقد ذهب الفقهاء الى اعتباره ومراعاته عرف يدي وبنوا عليه الكثير من الاحكام ولم ينكر ذلك احد منهم. به د عرف او د عادت جوړېدل درې اسباب دي نو موږ د الفاظ وضاحت وکړلو مفهوم بیان کړلو هغه سره سره د دې دلایل څه دي بنیاد د عرف هغه بیان کړلو وس اسباب به معتبر کم دي او غیر اقسام څه دي معتبر کم دي غیر معتبر کم دي شرایط څه دي دا ټول بیانو. عرف او عادت کله جوړیږي د دې درې اسباب یو حاجت دی د خلکو یو شي ته حاجت فی کوي به حاجت فی به کوي حتی چې بس کزان له یو کس وی عادت جوړ شي کله ټول خلکو حاجت کوي اور تر نه جوړ شي لکه استثناء چې دا خلکو ورته حاجت کولو بس عرف شو. دیم حاکم چې دی حکومت وقت یو قانون لاګو کی دا سی وکوي په خلکو لازم کی نو خلک عمل کوي بس ته خلکو عرف جوړ شي مستقر شي. دریم مورثي عادت د یو سړي پلار او نیکونو یو عمل کولو به د سړیم د عمل کوي حتی د عادت جوړ شي او کدا پورا کله ته جوړ شوی ټولي کوي بس عرف جوړ شي نرسي. برحال اسباب درې شو حاجت او کله چې حاکم حکومت وقت یو حکم لاګو کی او خلک بار وکي او بل مورثیا عادت شي اور پسې اور د صحت او د فساد په اعتبار سره دوه قسم دي یو عرف صحیح ویل کیږي بل عرف فاسد ویل کیږي. عرف صحیح هغه عرف ته ویل کیږي چې هغه د شریعت حرام شوده شي حلال نکي او حلال شوده شي حرام نکي معنا د شریعت موافق وي ان شاء الله شرایطو کې به وایو. لکه یو لکه کې عرف داسي چې زنانه مہر معجل چې حالي مہر ترغه پوری خاون ځان ته نه پریدي ترڅو چې دا نه وصول کړي بس دا عرف او عادت دي. نو بس یو سړي واده وکړلو اول شپه د خزي خاله ورلې غورته اول به مہر راکې حالي او دې معجل کړي نه دي دا عرف او عادت بالکل صحیح دي. شریعت حلال شي حرامین او نه حرام شي حلالي. بل عرف فاسد چې شریعت حلال شي حرام کی یا د شریعت حرام شي الټه خمونه ویلو د شریعت حلال شوده شي حرام کی یا حرام شوده شي حلال کی دي ته عرف فاسد ویل کیږي دله به اعتبار نوي. لکه نن سبا زمونږ د خلکو عرف دی چې بیان ضبط کوي په دې باندې دا ومني چې ټیک ده کومه به شوي ده مثلا ما په دې جانزیب څه شي خرڅ کړلو د 100 روپو 100 روپۍ بیانه می ته واخستله به می قاله وکړه به يم ختم کړل بیانه می ضبط کړل دا شریعت خلاف ده دا سه عرف کو جوړم شي اعتبار بول نه وي یا دا غشان تاسو وای خلق وای چې مړه بس عرف جوړ له سود دی حلال شي
جواری دی حلال شي دا شریعت خراب دي لیس اعتبار نشته. دا تقسیم د عرف د صحیح او د فساد به صحت او فساد به اعتبار سره. د عرف یو بل تقسیم دی دا لفظ او د عمل به اعتبار سره. عرف په دوه قسمه دی، یو لفظي عرف یو عملی عرف. لفظي عرف دا چې یو لفظ عرف کې څه معنی ده، یو لفظ په عرف کې په کومه معنی کې استعمالیږي هغه معنی به مراد وي، حتی چې د لفظ کوم حقیقي معنی وي حقیقي معنی به متروکه کیږي. الحقیقه تترک بدلاله العاده 39 ماده روانه ده. نرسي خجي مثالي کم چې مخکې موږ ذکر کړل، یو سړی ویلو قسم دې د بلانکی په کور کې به قدم نقدم، نو لغوي معنی صرف قدم کې خودل دي، خپل معنی دا د عرف کې معنی دخول مراد دی، نو د عرف ولا معنی به مراد وي. البته یو خبرې به خیال ساتو تاسو لږ متوجه شئ، رسو به بیانو. عرفي قولی چې دی لفظي عرف هم موږ دا معتبر دی، خو کله چې د نزول وقت په وخت کې، د نزول نص په وخت کې، د نزول نص په وخت کې کم عرف د نص به مدقه معنوي به کدا عرف بدل شو. څنګه بدل شو؟ د نص کم لفظ دی دا هغه په نورو معنو کې استعمال شو، نه نورې معنی بناخلو. کومه معنی باخلو؟ د نزول په وخت کې چې کومه معنی وا ما خپل پوهه نه شولې. د نص د نزول په وخت کې د نص عرف کې کومه معنی وا مقه معنی وي. کورست عرف او عادت جوړ شو د لفظ کم جنس کې ذکر دی دا په بل معنی کې استعمالې دلو، نه بل معنی به بنا ول مونږ وای چې وګور کنه نص کې راغلی او معنی دا ده، نو نه نزول وخت د نزول نص په وخت کې دا معنی نه و، بل هغه معنی و ماغه باخلو سره دا براش ان شاء الله. ادم نمبر عرف عملی دی چې یو عمل ټول خلق کوي یا اکثر خلق بار بار کوي، بس دغه ته تعامل ویل کیږي، عرف عملی مرتبه ویل کیږي. اما العرف العملي فهو اعتياد الناس على شيء من الافعال العاديه او المعاملات المدنيه المدخل الفقهي، چې هغه افعال عاديه وي لکه خوراک، سکاک، پلانکیش، الکه موږ د هدايه کې دا مسله بار بار ویل، یو سړی قسم وکي چې زه نن خوراک نه کوم، غرمه به خوراک نه کوم. دا عرف کې چې د غرمې کوم خوراک یې قبه مراد وي، ماښام کې چې کوم خوراک یې قبه مراد وي، د نشته چې کوم خوراک یې قبه مراد وي. لکه موږ هدايه کې ویلي قسم دې روټۍ به نه خورم، نو عمل د خلکو دلته زموږ عرف کې د غنمو د روټۍ دی، نو کوم دلته که څوک د وریجو روټۍ وخوري، بادامونه جوړه کړي وخوري، په هغې نه انس کېږي نه رسېږي. نو همدغه شان معاملات مدنیه هغه افعال چې د خلکو خپل منځ کې حقوق پوره کولو په وجه راځي، لکه بیع او شراء، دغه شان نکاح وغیره. لکه بیع او شراء معامله چې کله څوک کوي یو بل باندې حق راځي، بای باندې مبيع ورکول او مشتری باندې سمن ورکول. عرف څه دی؟ سمن به فی الحال ورکې کنه نیټه سره به دا ورسته ان شاء الله مثالونه کې مراشي رسې بدی. ورسته مثال ذکر کوو چې تسریع کله د عرف مخالف وي، تسریع له اعتبار وي کې ودا راشي وي. همدغه شان د عرف عملی د بار آسان مثال اوس موږ عرف کې تعامل دا دی چې څوک قالین خرڅ کی، کارپیټ خرڅ کی، نو کس ور سره لګي ولا سټکې ملته. دا الکترونیک اشیاء چې څوک خرڅي نو عرف دا جوړ لزی با الته ولا فټکې هم، بس دا عرف عملی عرف دی. دو تقسیم شو، یو نصیحت او د فساد به اعتبار سره، او بل د عمل او قول به اعتبار سره، لفظ په اعتبار سره. بل تقسیم او دا د هر یو سره لګیږي، که عرف لفظي وي او که عرف عملی وي، نو دوه قسمه کېدلی شي. یو ته عرف عام ویل کېږي او بل ته عرف خاص ویل کېږي. عرف عام چاته ویل کېږي؟ هغه عرف او عادت ته ویل کېږي چې هغه په ټولو ښارونو کې ټولو علاقو کې عام شي. لکه استثناء چې ده که نه،
دا په ټولو علاقو کې ټولو خرونو کې عامه ده، هر ځای کې بارډر باندې کار کیږي. عرف خاص چې هغه په یو خاص ښار کې په یو خاص علاقه کې عرف جوړ شي. لکه عراق کې دابه چې ده کنه، دابه دا صرف اس ته وایي، نو هلته چې دابه ذکر شي اس پتې مراد وي، نور علاقو کې نه. به کوم یو عرف معتبر دی؟ نو دواړه عرفونه معتبر دي، عرف عام لم اعتبار دی، عرف خاص لم دی. ها دومره فرق دی چې عرف عام له په هر ځای کې اعتبار دی، عرف خاص له صرف په هغه ځای کې کوم ځای کې چې دا عرف جوړ وي، بل ځای کې بوله نه. تاسو ته به د دلایلو نه د عرف اهمیت معلوم شوی. فقهاو څه مسایل ذکر کړي، نور یې هغه اهمیت زیاتیږي. لکه علامه شمیر رحم الله فرمایي يحمل كلام الحالف والناظر والموسي والواقف. کلام د حالف، کلام د ناظر، کلام د موسی، کلام د واقف، ټول هغه صورتونه دي چې موږ د ټول نه زیات دخل بده کې د عرف فی مراد دي. او كل عاقد على لغته وعرفه، دا به حملیږي په لغت او عرف باندې، واور بسې وان خالف لغت العرب ولغت الشارع، اگر که دغه مخالف وي درسه. لکه څنګه کافر کفار ته الله څه ویلي دي قران کې، يحمل الاسفار جراغله. بهرحال دغه شانتي موږ خیال می مخ کې قدرت کې ویلو. نو قران کې وته کافر ته څه ویلې زیرانه ير شو یا نه کوم مسلې مو ډایرکټ دی اوس پرې دې مخ کې راځي ورسې بدی. لکه بس آسان مثالی وای مې ته غوخه ویلې شوی کنه، ده مې ته غوخه ویلې شوی ده، خو زموږ عرف کې غوخه مې ته نه ده شامل. کې سړی قسم خوري، قسم دې زب غوخه نه خورم، مې خورم نه انس کیږي. همدغه شان قاعده را روانه ده، الحقیقت تترک بدلاله العاده. بل خدي فقهاو ذکر کړی دي چې کله عرف کې په یو معامله کې شرط، عرف کې یو معامله کېږي او باقي کې یو خاص شرط وي، یا یو معامله کېږي کې یو خاص صفت وي، نو کله دغه شرط او د صفت تذکره مونږ شي معتبر به د عرف د وجه نه رسي. لکه موږ وایو المعروف الثابت بالعرف كثابت بالنص، دغه شان الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي. لکه هم طور موږ وایو چې دی روزه کې خلک ختمونه کوي، کدا هم نه وي چې به پیسې لمنو چون کې عرف جوړ دی، نو چې ختم کوي عرف هم دار چې به پیسو یې کې اجازه نه ده، ټیک پیسې بنا لي خیرم ده کنه. بهرحال نوري مادي ذکر دي هم په دې معنا باندې التعین بالعرف كالتعین من نصر روان دي. استعمال الناس حجة يجب العمل بها، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة لا ينكر، تغير الأحكام بتغير الأزمان، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ ونذر، الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم. خجي مخي راځي كم عرف معتبر دی او كم عرف نه دی معتبر. دې اعتبار سره تقریبا درې قسم جوړیږي، عرف معتبر، عرف غیر معتبر. كم عرف چې عرف معتبر اول نمبر، كم عرف چې په یو عمل باندې جوړ شي او باقي کې نص شرعي نه وارد، بس دغه عرف له اعتبار وي. کله چې په یو عمل باندې عرف جوړ شي او باقي کې نص شرعي نه وارد یا دغه موافق وي، بهرحال به عرف ته ضرورت هم نه، خو مخالفت کې نص شرعي نه وارد. او داسې مسله وي چې مذهب په کتابونو کې ذکر هم وي او عرف دغه موافق هم وي، دغه صورت کې به عرف معتبر وي. دویم صورت چې عرف په یو عمل باندې جوړ شي او داسې دا عرف داسې عرفي کچري موږ دې له اعتبار ورکو نو مخالفت د نص راځي، دې صورت کې عرف غیر معتبر وي.
موږ لنډ تعبیر وکړو معتبر عرف هغه دی چې د نص مخالف نه وي غیر معتبر عرف هغه دی چې د نص مخالف وي دریم کله عرف داسي چې من کل الوجوه د نص نه مخالف البته من وجه مخالف فی څه عام نص فی خاص کی د عرف په وجه یا د عرف په وجه باندې قیاس پرې خودل کیږي نو علماء دوا فریقه جوړ شوی یو وی چې عرف عام یو که خاص وي دواړو سره دا کار کیدی شي قیاس پرې دی او دغه شان نص په خاص کی او بعضی وی یعنی اکثر دا وی چې نه عرف عام سره دا کار کولای شي قوی دی عرف خاص سره نشي کولای تاسو سره صحیح بدی معنی درې صورت شو کنه یو هغه چې معتبر دی بل هغه چې غیر معتبر دی او بل هغه چې دا وسم ذکر کړلو بعضی الاطلاق معتبر غني او بعضی عرف عام معتبر غني څلورم صورت هم دی کله چې عرف داسي چې نه د نص مخالف وي نه د قیاس مخالف وي لیکن فقهاو چې کوم مسائل ذکر کړي تسریح کړي دا عرف دغه مخالف شي نو به حکم دار چې د عرف له اعتبار ورکو به ووري څلورم صورت کله چې عرف نه د نص مخالف وي نه د قیاس مخالف وي خو کتابونو کې چې فقها کوم مسائل او تسریح کړي دغه مخالف وي نو سه دوه صورت جوړيږي کداغه مسله کوم چې فقها ذکر کړي دا بنا پنسوا نو وس خور د نص مخالف دی دا به وسغدویم قسم کې غیر معتبر او کنه په اجتهاد بنا و مسله نو فقها چې اجتهادن کوم مسله مستنبت کړي خو بنا بر عرف مستنبت کړي و وس اور بدل شلو اوس به حکم بدليږي لکه په تعلیم القرآن معنی پیسې خستل اذان امامتۍ معنی پیسې خستل یعنی هغه طاعت چې هغه مسلمان پورې خاص وي په هغه باندې اجرت خستل څنګه دي متقدمینو ناجایز ګڼل اجتهادي مسله ونه چې کله اور جوړ شول کنن سبا اور دی بس جایز بین راځي تر دې پورې د څو صورت شو څلور ندلته شیخ مصطفی الزرقاء قید لګولې کوم چې ما مخکې ذکر کړلو هغه دا چې د نزول نص په وخت کې چې کوم عرف نزول نص په وخت کې چې کوم عرف همدغه عرف له اعتبار وي کورستو بدل شو کنه او حکم بدل ثابتول او نه به منو راځي ورلا معتبر عرف د لپاره تقریبا 3 شرایط علماء ذکر کړی دي پای کې اول شرط دا دی چې عرف مضطرد یا غالب وي عرف مضطرد دا چې د ټولو خلکو عمل دغه شان وي عرف غالب دا چې د اکثر عمل دغه شان وي عرف مضطرد دا چې یو قول ذکر شي ټول خلک چې قول ذکر کوي یو لفظ ذکر کوي هم پلان کوي معنی اخلي او اکثر خلک د لفظي تواړه ولا خبره اکثر دویم صورت غالب چې اکثر خلک د لفظ ذکر کوي نو پلان کوي معنی اخلي اگر که یو نیم کس چې هغه بر دې لفظ نه بل معنی اخلي نو که عرف عملی وي او که عرف لفظي وي بهرحال چې مضطرد وي او یا غالب وي البته معتبر وي البته یو خبري وضاحت انتهایی ضروری دی مونږ ویل چې عرف مضطرد وي ټول خلک تعامل د ټول خلکو تعامل بداسي عرف عملی کی ټول خلک بلفظ د پلان کې معنی د پر استعمالي عرف لفظي کی یا به اکثر داسي کوي یاد ساتئ ټول خلکو نه مراد دانه دي چې فرد بد د معاشري فرد بد عمل کوي د معاشري فرد بلفظ ذکر کوي او د معنا به اخلي نو څه مراد دي مراد تر نه دادا چې ټول خلکو یو عمل نه کوي په دې معاشره کې چې کوم خلکو عمل کولو کاغه پسلو کې بنځو او کدو او کلسو چې د ټولو عمل دسي دا به اعتراض وي نه رسېږي ټول خلک خو د لفظ نه استعمالي خو په وسلو کې چې لاسو پنځو استعمالولو چې څومره ټول هم په پلان کې معنی استعمالولو د اعتراض دي که اکثر استعمالولو نو به غالب دی بهم کافی ده پوه نه شوي به اوس دا مطلب چې عرف عام بالی چې د معاشري ټول افرادو تعامل بداسي بھائی معاشري ټول افرادو تعلق خو دې عمل سره نه څوک تجارت کوي څوک زراعت کوي څوک کپڑا جوړي څوک یو چپړی جوړي څوک کتابونه جوړي نو څوک چې د عمل کوي چې دی خلکو تعامل څه دی دغه له اعتبار ونه رسېدي لکه عرف دا دی چې کوم علاقه کې عرف دای شي
مهر دو قسمه یو فی الحال ورکولی یو مؤجل وي نو که چې یو سړی واده وکړي د دې تذکره هم ونه شي همدغه شان به چلیږو صحیح مثلا عرف دای چې نیم فی الحال ورکوي نیم مؤجلي نو که تذکره ونه هم شوله نو عرف په وجه باندې به حکم دقه شان لګي نیم فی الحال ورکه او نیم به نیټه داري نو یو شرط دا شو چې عرف به مضطرد وي یا به عرف غالب وي المراد ها هنا من اضطراد العرف بين متعارفيه أن يكون عملهم به مستمرا في جميع الحوادث لا تخلفه دا خبره شیخ مصطفی زرقالی کلی وختي چې کوم وکړل دویم شرط ولدا دی چې د واقعي راتلو نه مخکې به عرف موجود شوی اوس یو واقعه رااله څه حکم جاری کو عرف نشته دی به وروسته عرف جوړ شو نو د وروستني عرف په وجه باندې موږ هلته مخکینی حکم نشو جاری کولی نو شرط دا دی چې یو معامله راتله حکم به اله جاری کوو د عرف په وجه باندې چې عرف د دې نه مخکې وي ورسېدلی وي لکه اوس بالفرض والتقدیر عرف لفظي کې د تاجرو عرف دایي چې مبيع خرڅ کې عرف عملی یاد کا عرف عملی کې د تاجر عرف په یو عیب باندې په یو نقصان باندې د عیب وي به یو سړی مبيع واخلي که نقصان پکې بس عیب دی واپس پکې خو د دې نه مخکې زمانه کې خلکو دغه شان مبيع اخیستي نه دي واپس کړي وجه دا و چې په هغه زمانه کې دغه عیب نه ګڼل شو عرف نه و جوړ نو اوس به داسې نه کوي اوسني کسان چې مخکې موږ مبيع اخیستي دا نقصان پکې موږ هم واپس کوو پوه نه شولې به خبره علامه ابن نجیم رحمه الله الاشباح کې لیکي العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر متأخر نه دی مراد ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطاري دي د عرف طاري وي دا غیر معتبر دی نو د واقعي راتللو نه مخکې به عرف جوړ شوی دو شو عرف به مضطرد یا غالب وي یو او دویم نمبر عرف به طاري نه بلکې واقعي نه مخکې به موجود شوی دریم نمبر د عرف خلاف به تصریح نه موجوده چې اوس د عرف خلاف باقاعده تصریح راشي نو به دغه وخت عرف له اعتبار نه لکه مخکې موږ مثال ویلو عرف دا دی چې نیم مهر وسور کوي نیم مهر مؤجل وي اوس که باقاعده تصریح وشي چې به یو مهر به دواړه مؤجل وي باقاعده تصریح وشي چې دواړه نسب مهر چې دی فی الحال به باغي موافق چلیږي به عرف پریدو المعروف عرفا كالمشروط شرطا د زید د شرط حیثیت لري ښه بلکې داسې وایي دا کوم شی چې عرف نه ثابتېږي عرف نه د دې حیثیت زید نه زید د دلالت دی او تصریح چې کنه عبارت النص تخ په دلالت النص باندې قوي غالب راجح وي لکه مخکې موږ ماده ویلې العبرة للدلالة في مقابلة التصريح دې لپاره که داسې آسان مثال وي عرف دا جوړ دی عرف چې مثلا یو سړی پکې اخلي نو پکې والا میش نیټه ورکوي په پیسو ادایي کوي مشتری ته میش نیټه ورکوي بس دا عرف یې جوړ دی خلک پکې راوړي میش 5 روپۍ ورکوي پکې راوړي میش 5 روپۍ ورکوي یو کس پکې اخیستل هغه ته تصریح وکړه فی الحال به روپۍ راکړي هغه به فی الحال ورکوي به دا نه وایي چې عرف خدا لري چې میش 5 وي فی الحال به ورکوي یا هغه تصریح وکړل چې کولای زه غریب یم زه به کال 5 روپۍ در کوم نو میش پسې به دغه نه نشي غوښتلی ضرر الحكام في شرح مجلة الأحكام کی فرمائی إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد المتعاقدين أغي مخالف نبي كما لو استأجر شخص آخر يوسري بالكسب وجرت ونولو لأن يعمل له من الظهر إلى العصر پورې را لکار وکا فقط بس حالانکه عرف جوړ داري چې د سان تر ماخامه به عمل کیږي اوس به عرف ته نه ګورو هم دې ته به ګورو چې مازیګر نه تر مازیګر پورې بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير العمل من الصباح إلى المساء بداعي أو داوداكي أن عرف البلدة كذلك بل سبكي بل يتبع المدة المعينة بينهما بل يتبع المدة المعينة بينهما كما مده معينة شوي دوالو ترمنز غيب سبت تبعكي غيب سبور بسيكي څو شرایط شو درې عرف چې دی مضطرد یا غالب وي
او د واقعین مخکې به موجود وي او خلاف به تسرینی شي. او څلورم نمبر شرط ولدا دی چې عرف د نص شرعي یا د اصل شرعي مخالف نه وي. نو کچري عرف د نص شرعي اصل شرعي مخالف و به خو عرف غیر معتبر دی، بغیر اعتبار نشته دی. لکه مخکې مونږ ویلو د دې مثال یو سړی یو عرف جوړ شي چې خلک سود کوي، عرف جوړ شي خلک رشوت اخلي، دا د نص خلاف دی. اگر چې عرف جوړ شوی دی لبا اعتبار نه وي ورسېدلی پې. بهرحال د څلور شرایط د معتبر عرف دي. یو مسله ډېر اهمه ده، دې ته م لغوه کېدی. یو لفظ کې درې قسمه تغییرات کېږي. یو لفظ وي د هغې یوه معنی وي، عرف کې دا معنی پرېښودلی شي، بله معنی مراد شي. یو دا دی. دویم یو لفظ وي په عرف کې عامه معنی وي، یو لفظ وي عامه معنی وي عرف کې معنی خاصه شي. دوه دریم یو لفظ وي خاصه معنی وي او عرف کې عام استعمالیږي. مجموعه څو صورت شو؟ درې. کم معتبر دي کم نه دي؟ نو واوره. اول صورت یو لفظ دی په عرف کې یوه معنی ده، یو لفظ دی د هغې خپله لغوي معنی ده، عرف کې دغه معنی پرېښودی شو، بله معنی کې استعمالېدلو. دا صحیح ده. الحقیقة تدرک بدلالة العادة، لکه لا يدع قدمه في دار فلان مثلا چې کړې وه، نو دخول معنی ته مراد ده. نو حقیقي معنی لغوي معنی پرېښودل او عرف په وجه بله معنی اخیستل صحیح ده. دویم صورت یو لفظ دی د هغې لغوي معنی چې د حقیقي معنی عامه ده او عرف په وجه باندې خاصه معنی اخیستل، قید پکې لګول، خاص کول، دا هم صحیح ده. دا موږ وسامي کې ویلي که حقیقت باسم ذهن کې هلته هم ویلي دي. معنی څه وي؟ عامه وي. لکه ستاسو که ذهن اچھا جی یو سړی وایي راشه ما سره ناشته وکړه، بل ورته څه وایي؟ والله هغه لفظ څنګه دی؟ لا اتغده، تغده به نه کومه. دا عامه ده، دلته چې کوي بل ځای کې کوي، سبالی کوي، کال پسې کوي، ټولو ته شامله ده. خو عرف کې معنی خاص ده، دا هم صحیح ده. څو شو؟ دوه. دریم صورت لفظ دی هغې خپله یوه معنی ده خاصه او ته اوس عرف جوړ شو د عامه معنی کې استعمالیږي. نو داسې نشي کولی چې د لفظ ذکر کړي او خاصه معنی هم مراد کړي او د عرف په وجه عام هم مراد کړي. داسې نشي کولی، ځکه حقیقت او مجاز به دواړه جمع شي، خاصه معنی هم مراد کړي، عام هم. ها توجه، په خبر باندې پوه شوي که نه؟ داسې کولی شي چې داسې دا خاصه کومه معنی د لغوي دا پرېږدي او مجازي معنی کومه د هغه مراد کړي، بس بیا به جایز وي. خاصه معنی پرېږدي او مجازي معنی عامه معنی مراد کړي. لکه که ستاسو ذهن کې مونږه وکالت بالخصومت کې ویلي وو چې وکالت بالخصومت حقیقي معنی دا ده چې لا وایه بس، او مجازي معنی مطلق جواب دی، لا او نعم دواړو ته شامل دی. دلته خو عام شو، خاصه معنی حقیقي مراد شول، عامه معنی مجازي نه. داسې نه ده، حقیقي معنی خاصه پرېښودل شوله. پته نه لګي فرق باندې پوه شوي که نه؟ ګوره بیا وارئ، یو لفظ دی د هغې خپله لغوي معنی خاصه ده، عرف په وجه باندې د هغې عامه معنی نشي اخیستلی، چې خاصه مراد وي او عامه معنی مراد وي، او وجه دوه وجې دي نشي اخیستلی. یو دا چې یو لفظ نه په یو وخت کې حقیقي او مجازي معنی دواړه اخیستل دي، حالانکې د اصول فقه مشهوره قاعده ده، داسې نشي کولی. او بله وجه دا ده یو لفظ یو معنی چې ته اخلي هغې دپاره به لفظ وي، نو د دې زیاتي معنی دپاره خو لفظ نشته دی، ته کوم ځای نه اخلي. ها یو کار کولی شي، دا کومه خاصه معنی ده، دا حقیقي معنی ده، دا پرېښودل شي. او دا کومه عامه معنی ده چې خاص هم پکې راشي او نور افرادو ته شامل شي، مقې واخلي مجازن، بس بیا ټیک ده. لکه مطلق جواب چې وکالت بالخصومت کې دواړو ته شامل شو، نه رسېږي. امام محمد رحمه الله فقهاء لیکي ودلالة العرف لا تاثیر لها في جعل غیر الملفوظ ملفوظا. یو شی ملفوظ نه دی، داسې نشي کولی چې ملفوظ یې وګرځوي. امام محمد رحمه الله لیکي وبالعرف يخص ولا يزاد. دا علامه شاملي کې لیکه عرف په وجه باندې تخصیص کېدلی شي، خو زیادت نشي کېدلی. راځي چې تفریعات ولا خاص کر هغه تفریعات کې ودلته چې عرف له پکې اعتبار ورکړی شوی دی، او کله عرف په وجه باندې باقاعده حکم بدلیږي، هغه به انشاءالله ورپسې ماده کې که ولا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، بلکې ورپسې نه خوا کومه ماده ده.
خجي اوله تفری یو سړی دی مثلا زي ماما جنزیر تو الزما د ازاز سره اس ولا لرای ولا دا لاړې اسیر روان کو سور شو په ولاره کې هلاک شو تاوان بشته کنه عرف ته وګورو کو عرف داسیو چې اس ته چاره ولی سوریدل شي پی نو دلالتن اجازت د سوریدل مو نو بس اجازت د سوریدل لہذا عاریتن سوریدل شو او شی مستعار شي دا مستعیر په قبضه کې هلاک شي تاوان نه نو یو وای امانت دی برحال تاوان نشته او که عرف داو چې د چا اسرا ولی سوریږي منوم داسې به واګیننی سره ولی به او دا به مسور شوی به مخالفت کړي دی به تاوان راځي نرسي به العاده محکمه باغونه دي دغه نه میویر الویږي نو خلک تی ځان درخصلې شي کنه نو عرف دا جوړي د باغونو د مالکانو د طرف اجازه تی عرف کې چې دغه شان میوي ځان لرخصلې شي بس رخصلې شي او کني نشي او که عرف دا جوړ وي چې باغ کې کومه میوه موجوده ده په بوټي کې سړی صرف خوراک د پر استعمالول شي د مالکانو د طرف عرف کې اجازه تی نو بس خړلې شي او کني نشي صفه حدیثو کې د سراغلی موږ مشکات کې یو تمخ کې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خړلې شي خو لمن به نه ډکه ځان سره کوړته ویسي دا به اور حمل له هغه وخت کې خلکو اجازه ته چې خپل دې خړلې شي بارې نه شوړي خري درم یو سړي قسم وخړلو زب سر نه خرم قدرتي مسله ده هدايه مسله ده نو سر چې لغوي معنی دا چې کم سری مخړو هانس کیږي حرف عام معنی کی تخصیص کړی دی خاص معنی مراد د کم سر چې په بازار کې خرڅيږي خړلو لپاره یو سړی وي قسم دې په چټای باندې کینما نو بسات چې وته وي نو عرف کې چې کم شي چټای د باغی کې نستوانه کیږي و چې کم نه ده نه نس کیږي خجی څلورم دا خبرم قدرت کې من کړی و اموال ربوی چې دي سونا چاندی غنم وربشي قجوري مالګه پدیو کې نس په کم باندې راغلي دي نس چې دا وزنی دي وزنی به کم کېلی دي کېلی به او کم چې داسې اشیاء دي چې د دیونه علاوه دي اموال ربوی او دین علاوه دي نو البته به موږ عرف ته ګورو چې عرف کې کېلی دي کې وزنی دي هغه موافق به چلیږي دا خو اتفاقی و ایو بل مسلم و که تاسو ذهن کې عمده اشیاء کوم کې چې باقاعده نصر غلي چې کېلی دي قصه مې ورانه نه کړله به ورته لغه کې دی خاله مول ربوی ټکه ټکټ کا دسی وایا کم اشیاء به کېلی وي کم اشیاء به وزنی وي کله خو پیژنې کنه چې دغه څه خاص وزن نه معلوم لوخي معنی خلق قرسي وزن چې خاص وزن معلومي کیلو دی 2 کیلو دی نو وره کم شی به کېلی کم به وزنی اتفاقی مسله دا ده چې د کم شی په باره کې د کېل یا د وزن نس نه راغله عرف له اعتبار وي او د کم شی په باره کې چې باقاعده نس راغلی کېلی دی یا وزنی دی هغه کې امام ابو یوسف رحم الله فرمایي عرف له اعتبار دی ها الته طرفین وی چې نه نس کی وزنی بای نس کی کېلی بای فتوا امام ابو یوسف رحم الله په قول الله تعالی کې دی دا خبره خود نس مخالف شول نه هغه وی نس کی چې کوم شي ته وزنی ویل شوی الته عرف د وزن او علت هم عرف او کوم شي ته کېلی ویل شوی عرف د کېلو لکه نن سبا خلک غنم وزنی ک کېلی وزنی کا هران کې نس کې دا کېلی دي پاینه شوی همدغه شان پنځم موږ دام په قدرت کې مسله ویلي یو سړي مبیه واخستله نو عرف کې چې کوم اشیاء مبیه کې شامل حسابېدل داخلي حسابېدل هغه هم په بیه کې شامل وي او کوم چې نه شامل عرف کې شامل نه حسابېدل باندې شامل نو لکه یو سړي کور واخستلو په کور کې کمرې عرف کې بیه کې شاملېږي باورچی خانه ده لټرین دی شاملېږي ورونه دي شاملېږي در صحیح پی ها که باقاعده تصریح شوی به خو بلا مسله ده بس وګورو